الرحمن الرحیم خاصیات ابواب سبق نمبر 9 مصنف رحمه الله دی باب فعال النور خاصیات خیر مزید والا الزام معنا د یو شی په چوبند لازمول باب فعال کبھی متعدی کو لازم بناتا ہے باب فعال کله کله دسی کی چې متعدی باب وي هغه نه لازم جوړی لکه ګوره احمد زید ایدی معنا شول زید قابل تعریف ہوا زید ششولو د تعریف قابل شول دی تعریف او صفت کول پکار دی مجرد میں باب سمعا سے متعدی ہے کدا حمد یحمد ټکه صدا د سمعان راشی په مجرد کې بیا متعدی وي بمانه تعریف کی تعریف کو لکتوي حمد زید عمرا زید نے عمر کی تعریف کی زید د عمر تعریف وکړلو یا حمد الله د الله تعریف وکړلو بل خاصیت نمبر 4 تعریض माना د په لغت کې پیش کرنا اور کنایه سے بات کرنا یو خودی تل شلکایو شای چو مخ کی روړي یا مثال دي چې چا سامان روړل تاسو ته واخلو مدد د سامان راوړی کل چوک لوخي خلای مسره د لوخي دي د تعریض یل شي یا نیټ کې کله کله شای متخیل شي دي د تعریض یل شي کپنه ولا سمانونه خای صدا کا چوک خلی دوره کې تعریضی کوي تعریض یو دي تل شي بل تعریض معنا دادا څه جواب باندې خبره ونه کی کنایي کې شای استعمال کی کنایا وکي لکه چوته وای کنه سیندوانا دروړي د اندوانا معنا اندوانا نه ده معنا دی وزي ولا سار دروړی کنه دی راوړه ځکه سبه په خو سیدا دي ته کنایا یل شي یا پټی طریقې سره بل څه انداز کی خبر استعمال کی اصطلاح میں تعریض یہ ہے کہ فاعل مفعول کو ماخذ کے مدلول کی جگہ لے جائے چې فاعل مفعول بنی دسی کار وکي سدیدی ولکم ماخذ د دیغه ول مدلول ځای ته ورسې لکه ته چوته وای ابيعت شاتن میں بکری کو محل بیع پر لے گیا ابيعت شاتن معنا ده چې وزام دي خرڅول ځای ته بوتلا بیعت شاتن معنا خدای چې وزام خرڅ کړه ابيعت شاتن څه معنا د وزام دي خرڅول ځای ته بوتلا میلې تنن دا معنا جوړیږي صدقم فاعل د دې کې وګوره ابيتو کتاب فاعل شول مفعول کې شاتن ده ایدی ولکم ماخذ ده دماغه مدلول ځای ته ورسول څه خرڅول ځای ده د باع يبيع نمبر 5 وجدان معنا ده په زړه کې یو شای و من دي زړه کې دی وا خبره روشي چوک وکسي دغه حالاتونه ایوا معنا رو بسری موته دا سړی نن صحیح نه لګيږي دي حالات خراب دي دي تا وجدان نیل شي خو عام ربی کی وجدان معنا د مندل پانا لکه یو شای وکسي دي تا وجدان نیل شي اصطلاح میں فاعل کا مفعول کو معنی ماخذ کے ساتھ متصف پانا فاعل لګیا شي د مفعول په داسې حالت کې اومندي کانا چې د دې ولکم ماخذ دا ایدی معنی سره متصف شوی څوک د مفعول کو ایسی حالت میں پائے کہ ماخذ کا جو معنی ہے اس کے ساتھ مفعول متصف ہو جیسے اب خلطہ میں نے اس کو بخل کے ساتھ متصف پایا دا سړی مې ډېر ټینګ ومندلو بخل سره لړله شوه ده ته بې که بخل سره چا رنګ کړی دی رنګ یې ولا ور کړی دی ماخذ یہاں پر بخل ہے دلته کې ماخذ وګورئ بخل ټکه ده که نه بخل نه جوړه کړې د صیغه ابخل یبخل ابخال ابخلته د مفعول پکې څه شولو بخل سره متصف شولو کله کله د دې باب ولې خصوصیت ته سلب ماخذ چې د کوم ټکی نه د ټکه جوړي هغه ولا معنا ورکې پرې نږدې ونه وي بسې تشي کې ونه دي تل شي سلب ماخذ لکه غنم دانه د دې غنمو مزغنه تشه کې صرف چوکر پوتی شي د شیطه دا ټکه د خپل معنی نه وباسي لغت میں دور کرنا لغت کی دی معنی د لری کول اصطلاح میں فاعل کا مفعول سے ماخذ کو دور کرنا چې فاعل لګیا شي د مفعول نه ماخذ لری کی تنخالی کې تو اس وقت فعل متعدی ہوگا فعل و متعدی شي لکه ګورئ شکا زیدن
دی معنا خدا چې زید بیمار شو یا دا معنا ده چې زید شکایت او ګیلا وکړه ثلاثی مجرد به معنا شکایت کرنا ثلاثی کې دی معنا د شکایت او ګیلې کول اور شکل باب فعال ته یو دی معنا بیا ده اشکیته ګیلا سیلا می ولا ختم کړه ګیلې ملي ډېری کولې بل رجل داد نه رکړي داد نه رکړي وير مکړو ګیلا ختم شو وګوره باب فعال کې څه شو شای ونه لري کو ګیلا سکم ماخذ ده ونه वो बसलो गिला रखना के पौते ये बाबी वाल से है समाना था मैंने उसकी शिकायत को दूर किया यानी मैंने उसको राजी कर दिया मोदे अगर शिकायत गिला खात मकड़ाला रजी मकड़ालो खुशहाल मकड़ालो खपला वाज मत बयान कड़ाल चिदा दा वाजवा नंबर 7 اعطاء ماخذ کله کله دی بابي فعل دا خصوصیت وی شي په یو ټکی کې ایوا معنا نوي تور کې معنا ور وچي ماخذ ولا ور کې ویری کې دي تل شي اعطاء ماخذ ماخذ کو دینا یا عطا کرنا ماخذ ور کې ولا څنګه اصطلاح میں فاعل کا مفعول کو ماخذ دینا فاعل لګیا شي مفعول ته معنا ور کې د کوم ټکی نه جوړ شو دا फिर اعطاء ماخذ 3 قسم پرې بیا چې دا معنا ور کول شي ماخذ دا په 3 قسمه دا نمبر 1 د شته فاعل کا مفعول کو نفس ماخذ دینا صرف ماخذ ولر کې لکه توي اعظمت الكلب मैंने कुत्ते को हडी दी स्पीला में अडू के वर कड़ालो स्पीता में अडू की रुष्टलो माखज दल तक शद हडी है अडू का दो गुरा आज़म युज़िम आज़म अडू की तिल शिकना इज़वाम दावलर को बाबी फालते कला कला नंबर 2 फाइल का मफूल को महल माखज बना देना या महल माखज देना दकुम माखज द टकै द दिवलकुम ज़ोयदा दा मफूल तावीर के लगा तोई अश्वैतुहु मैंने उसको गोश्त भूनने के लिए दिया मोदी तगवा खवेर का वर्ता वाले द परची तगवा खवरता करता इसका माखज इश्वा है वगुरा माखज शद इश्वा भूनना वर्तावल निश्चय जोई व तैयार को कना गवा द वीर का हंदा वर्ता का सुकुम दी वर्तावाले शायद मगा द ग्वांड वीर कड़ालो सही दा नंबर 3 फाइल को मफऊल फाइल का मफऊल को माखज का हक देना फाइल लगियाशी मफूल तद माखज वला हक वीर के हंदा दी तोशी नूरी दीना खो हक वतर को चलो तपकी माजी कवाले शलकती अगतैत अقطعته कदबाना मैंने उसको जायद शाखों के काटने का हक दिया मोतदा हक वीर को सरासई मुबोख के کومي ونی دی کنه دی ولڅو کی ځون ته کټ کواتا نور په ګرمای ځکه تو ساسي چنيشت لرګي مرګي یمو د ونی دی لګی رته لاګړې ک لګي به خې لګيږي یمو به پیدا وشي وطن بو سره خ لګيږي تو به پیدا وشي تو وتا حق ور کو ټوله ونه نه د ور کړي صرف دی څنګه کټ کولو حق دی ور کو اقطعته ما ولد کټ کولي حق ور کو کدبانا دی زیاتی څنګه او دی لاخ دو او دی بابارو سټو یو خاصیت دا شولو